د چارسدې ډسټرکټ بار پریزیډنټ سره ډېر زیات ممنون یم چې د هغه تعاون نه بغیر نن دا کنونشن چې د آئین بازادستی او د قانون د حکمرانۍ باندې نه شو کېدی هغه زموږ ټولو مشر دی او زه د هغه د تجویز سره متفق یم چې موږ کې یو څه مفاهیم چې دي موږ د آئین بازادستی او د قانون حکمرانۍ باندې یو یو موږ کې نه څوک ILF دی نه څوک ملګري وکیلان دی نه څوک JUI دی نه څوک PMLN دی موږ مخکې دا ټول کورټ دی موږ وکیلان یو وکالت کې موږ وکالت چارسده یو خالی نوم نه دی چارسده یو پورا ویزی ده د ټول ویزی ته چارسده وایي او دې ته اشنغر به هم وي او دا 8 نغر دا 8 لوی خالیې وې د هر یو خپل ځای باندې نګر و نګر یو ورکوټ او حکومت هم وایي چارسده آزادۍ نه مخکې آزادۍ نه مخکې هم برصغیر کې د چارسدې ډېر زیات اهمیت و حاجي صاحب تورنګزی تازه تورنګزو زه د حاجي صاحب مقبرې ته تللی یم حاجي صاحب ښخ شوی باجوړ کې دی او باجوړ کې چې تاسو داخلېږئ نو حاجي صاحب مزار راځي او هغه مزار باندې اوس هم هغه بم انختی دی چې کوم هغه مزار باندې فرنګیانو غورځولی و حاجي صاحب تورنګزی د موجوده اسلامیه کالج چې د اسلامیه کالج یونیورسټي تاسو ته به پته وي چې هغه هسټري لوستی وي نو دا د هغې افتتاح حاجي صاحب کوي او د هغه یو ډېر لوی داستان دی چې دا فیصله وشوه چونکې چنده به غوښتله اسلامیه کالج لپاره صاحبزاده قیوم نو د تنګي خانانو د تنګي د علاقې مشرانو دا مطالبه وه چې موږ سره پیسې نشته موږ ځمکې به راکړو په هغه وخت اسلامیه کالج ته ایچن سره کومه ځمکه نن هم د اسلامیه کالج دی هغه وخت کې هغې اسلامیه کالج ته هغې زموږ ځمکې شته پیسې نشته ځمکې به راکړو هغې ځمکې راکړو نو دا روزکیپر هغه وخت کې د دې صوبې واسطه و چې کله دا افتتاح کېده افتتاح دا و چې سنگ بنیاد چې دا به څوک ایږدي نو صاحبزاده صاحب روزکیپر ته وایي چې ما خو واده کړی ده هغه وایي چې هغه خو زمونږ دشمن دی او مونږ هغه حاجي صاحب د فرنګیانو دغه نه تللو هغه وخت باجوړ غیر علاقه وه نه هغې باجوړ کې پناه اخیستې وه نو فیصله شوه چې حاجي صاحب تورنګزی څه دی هغه به کوي روزکیپر وایي چې زه تپوس کوم نه هغه چې کوم د انډیا واسرای و هغه ته وایي واسرای چې دی هلته بکینګم پیلس نه تپوس شو هغې به صرف یو فنکشن ته به راشي نو هغه فنکشن ته حاجي صاحب لپاره چې اجازت وشو نو حاجي صاحب تورنګزی ته لپاره وفد راغی هغې کې علما وو حاجي صاحب تورنګزی دا د باچا خان نه مشر و باچا خان خو بیا وروستو چې کوم صفایان دا تعلیم ابتدا حاجي صاحب تورنګزی کړو حاجي صاحب چې دی د هلکانو او جینکو سکولونه په کلو کې حاجي صاحب شروع کړو حاجي تورنګزی صاحب او حاجي تورنګزی دا هسټري ده دا چېرته وګوره چې حاجي صاحب تورنګزی چې راویستی شو نو هغې شپه د کوز تحکال کې یو جومات کې وکړو
دویم ورځې حاجي صاحب چې کله بوتلو ته نو لوسکیپر سره دغه ښځه هم راغلې وه، هغه میمه وه. هغه باندې چې حاجي صاحب نظر پرې وته نو حاجي صاحب خپل پټکی چې د سر باندې وکړو نو بیا سترګو مخکې وکړو نو حاجي صاحب ته څه ښکارېده نه. هغه وایي چې نه زه دا فرنګۍ ښځه نشم کتی. نو حاجي صاحب دوه کسانو لاسونو ونیو او حاجي صاحب هغه ځای کې کېنولو چې دلته تاسو او په لاس کې راکړه چې دا تاسو کلمه ووایه دغه وکړئ. تلاوت وشو، حاجي صاحب افتتاح. دا د اسلامیه کالج چې نن یونیورسټۍ ده د هغه بنیاد حاجي ترنګزی ایښی. او دا ما یو ریټن سټیټمنټ کې ریپروډیوس کړی دی های کورټ کې چې کله ټیچرز اسوسییشن یو ریټ کړو نو هغې کې زه د اسلامیه کالج هغه وخت اسلامیه کالج او د هغې وکیل وم نو ما هغه وکیل په حیثیت دا ټوله هسټري هغې کې پروډیوس کړې وه چې دا د دې هسټري ده. دیوه ما دا وایي چې چارسده هغه وخت نه فرنګیانو سره دشمنۍ تحریک حاجي صاحب ترنګزی شروع کړ. باچا خان چې دی هغه د برصغیر یو لوی شخصیت بلکې تاریخي شخصیت چې چا ما سره که تاسو که ما سره سپارتو کتابونه هم دي. باچا خان یو کتاب دی زما ژوند او آزادۍ تاریخ. ما شاه فیصل ته خپل لایبرري کې ښودلو چې ما سره دوه درې دي که هغه چاته پکار وي. باچا خان ډیټیل لیکلی دی. دا ما ته وزیر خان راکړو، وزیر خان ویل چې دا ټرانسلیټ شي خو هغه ټرانسلیشن زما وس کې نه و. دا ذکر ما دی وکړو چې زه نن هغه ځمکې باندې یم چې کوم نه آزادۍ جنګ شروع شو او آزادۍ جنګ تر آخره و. دا جدا خبره ده چې کله دا ملک آزاد شو هغه وخت د دې صوبې چیف منسٹر ډاکټر خان صاحب و. 1945 الیکشن کانګرس ګټلی و د صوبې کې او ټوټل 9 ممبران به وو. 9 ممبرانو کې 2 د هزارې وو او یو کېدی شي ډي آی خان. ټوټل د دې صوبې اسمبلی چې دا د 9 ممبرانو وه هغې کې چیف منسټر هم ډاکټر خان صاحب چیف منسټر پاکستان جوړ شو. زه د ریفرنډم ذکر نه کوم، هغه کول نه دي پکار. چې جوړ شو نو د دې آزادۍ رمنۍ وکټم ډاکټر خان صاحب و. خان صاحب چیف منسټر نه معطل شو، برطرف شو او خانپور هزارې کې خانپور هلته یو پخوانی ډاک بنګله وه هغې کې هغه نظربند شو او دغه نظربندي هغه وخته پورې پاتې شو چې هغه چې 1 یونټ جوړېدو نو 1 یونټ کې هغه ډاک بنګلې نه اوچت کو لاهور ته بوتلو چیف منسټر نو ویسٹ پاکستان زمانه چیف منسټر هم ډاکټر خان صاحب شو. او بیا چې کله د هغې ضرورت ختم شو نو عطا محمد پټواري باندې هغه شهید کوسټی به ما خپل وکالت شروع زیات 400 کې کړو. ابتدائی کیس کو ما 17 کې کړو خو بیا هغه زمانې کې دا 1970 خبر ده 70 71 72 کې دلته کسانې موومنټ و او کسانی موومنټ کې 400 عدالتونو کې د بېدخلۍ کیسونه په ټیننټس باندې وکېدل. ما به د ټیننټس وکالت وکړم. دې حده پورې دغه 400 انټروډکشن او زما انټروډکشن. نن زه خوشحاله شم چې داخل شم نو ما خپل هغه ملګري ولیدل چې کوم زما پخواني ملګري دي 400 د پیشې کې او زما مینه هغې سره نن هماغه دی چې کوم نن تقریبا 50 کاله مخکې
जमा वकालत के 50 कालो शो सितंबर 69 के माता जैनसन में लाओ शो माँ 1970 के वकालत मुकम्मल शुरू को न आगा हिसाब से जमा वकालत के 50 काला अल्लाह पर फाजल शो और जमा उस दे अत्या काला दे माना डेर खलक दा तपोस कई चते खोए सा मारते तक यो वक्त रोटे खो मागम पूरा रोटे न शम खोए रोटे सरो इसे तकसीम कम चाकू से और आगे किसे यो हिस्सा चले सरो में आगे खोलवा से लोगों ने वाखलम कर मांगे नुए बिया सिंगा जोन दे माँ यागर न तपोस का चाह जोन दे साता दे जोन जमा जास किन्ने दे कमाग जास के वे नजर निन कमालात गो मजाहलात जोंदी पाते के डोम न दी खमर गोस्तर गुनाह दे और खुदकुशी हराम दे जमा मुख्तसर मौजूद है चीज़े आइन बाजादस्ती मख के आइन बाजादस्ती और ब्याद कानून हुक्मरानी आइन यो दस्तावेज दे आइन यो मुआहदा दा यो इब्रानी मुआहदा दा इब्रानी मुआहदा खल को बमंस किला दा मुआहदा खलक कई और दगा वजह दा चे पाकिस्तान आइन शुरू की दे लफजना we the people of Islamic Republic of Pakistan do hereby give to ourselves this constitution. दगा यो वक्त की ताकत तो यादी चीज़ फील्ड मार्शल अयूब खान से कला सदर हो मैं सन 62 के आगे कमाइन जोड़ के हो आगे के शुरू की दो अल्फाजू आई फील्ड मार्शल अयूब खान डू हियर बाई गिव टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान दिस कॉन्स्टिट्यूशन दे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सेंटेंस बदश हो चमंगा दे पाकिस्तान उलस पाकिस्तान खलक जानता दा आइन को दा इब्रानी मुआहदा दा फैसला कई चे पाकिस्तान बसवी पाकिस्तान के कम इलाके बवी आर्टिकल 1 दा आइन दा मा मखमख मजहब सरोवर दे दा वही चे पाकिस्तान दा सरोवर यूनिट नुम दे वफा चमंगा वफा की यूनिट हो चाहे के नन खैबर पख्तूनख्वा दे आगे वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो पंजाब बलोचिस्तान सिंध और दे के शुमाली इलाका जात शुरू के ट्राइबल एरिया में पके हुआ ब्या से आइन के 25th अमेंडमेंट शो न ट्राइबल एरिया से दी खैबर पख्तूनख्वा के शामिल शो कदाइन नवी न पाकिस्तान पर नवी कदाइन दा सो वाखल अखा कहे न ब्यादा गारंटी सो पर कही चे दा यूनिटे बा यो मुल्क भी हो जबा पाकिस्तान भी दा आइन वर कही काइन यो मिनट यहाँ पर मुअत्तल कहे पाकिस्तान मुअत्तल शो काइन न माने न पाकिस्तान खत्म शो दा आइन आर्टिकल 1 लाओ ब्या आर्टिकल 2A दे चे आगा चे वही इस्लाम चे दे कम जमगा बुनियादी रेजोल्यूशन हो चे पाकिस्तान के निज़ाम बसवी आगा आर्टिकल 2A के राविस्ते शो चे पाकिस्तान के पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम बवी और इस्लाम चे दे आगा दे रियासत मजहब बवी न कदाई नबी न ब्यागम खत्म उस आजाद दादी नन चे आइन दावई चे का सूबे समझी अखबर अखबर वक्त पूरा की ख़त्म सी आर्टिकल 224 224 दा
दो खबरें बयान आईना आर्टिकल 2 to 4 कि असम्बली पर वक्त पूरा की न कम वजमान वक्त पूरा की अगर न शपीतो रजो के दाना इलेक्शन बकी और क्या असम्बली डिज़ाल्व शी लका मरकजी कौमी असम्बली दिन अगस्त वज़ीर आज़म बा डिज़ाल्व कई सूबाई असम्बली दे सूबाई चीफ मिनिस्टर बा डिज़ाल्व कई चिकदा डिज़ाल्व शी नंबिया 90 days यानी 90 वजे लस कम सर्वजों के जिदेदा बकीगी इलेक्शन बकी मुकम्मल इलेक्शन बकीगी कदा उनशी न आइन माच चा आइन परवाह नशु दे आर्टिकल 105 वही चेकरा सूबाई असम्बली मातशी डिज़ाल्व शी न गवर्नर बनवे वजो के दन द इलेक्शन डेट 10 से बवर कई 90 वजो के दन इलेक्शन उशी का गवर्नर अगर डेट वर न की न आइन वायलेशन उशु और आइन वायलेशन सुई चीज आइन न मनम कच आइन न मने न ब्या आइन मशी द मुल्क ब्या आइन शी जंगल ब्याम खबी जंगल का यो दस्तूर दे कता सो जंगल के चलता माजिगर मख्त का जंगल तो निजदे सिंह भी माग सिंह गरम चश्मे ततलो माग कतलो चिदे माजिगर के दास जनावर पास न कुजी की जान सिंह तजियो बुता यो नजी पर कतार किस हर यो अखफल कतार के जी उबोस की ब्यादग से कतार के वापस की दादागी कानून दादागी डिसिप्लिन दे जंगल डिसिप्लिन कहगम नवी नदा माशरा दे न बगैर बपाते शिबिया माशरे के न कानून दे रकम खज कोई कानून की हुक्मरानी दा कानून हुक्मरानी सो गारंटी कई आइन कानून दा तहफ़्फ़ुज़ सो को कई आइन कानून दा सजा दे जोड़ेगी आइन दा तायन कई चे यो दस्तूर साज इदारा बड़ी चे मरकज़ के वर्ता पार्लियामेंट बवई और सूबों के वर्ता सूबाई असम्बली बवई और दाबा कानून साजी कई चे कम ता एक्ट ऑफ दी असम्बली वही नदा सुख वही दा आइन वही का आइन नवी न कानून हगास तुम बैकिंग दे च मंगे दावतों ने को जज वही जमात कानून पेश का न दा कानून हर कानून से दे दागा बैकिंग कॉन्स्टिट्यूशन दे कागा बैकिंग क्या ख्वात के न आइन कानून न पाते के आइन दा वही सदर अखबर ओहदे ना कला दागा ओहदे मियाद पूरा कीगी न आगा सूरत के यो म्याशमख के द सदर इलेक्शन बकीगी नहीं दागा रिटायरमेंट ना यो म्याश बल सदर में मौजूद भी दर तागौनश सदर वक्त पूरश सदर पे तो कंटिन्यू तो ऑफिशिएटिंग सदर आइन दावई से सदर असम्बली में मुंतखब कई कि असम्बली ने भी न सदर वसुक मुंतखब कई दा यो दुमरा वे बौरान दे जमात खुदे न जाएगा चे दे पाकिस्तान बुनियाद खत्मी की पता न लगी दी कसदन कई आमदन कई चापवेना कई का इत्तेफाकी कीगी दे पाकिस्तान बुनियादों न खत्म है दगर पावदा तो कोट वाला जर में महतासों में मुंगा दे तूफान ता दे वापस चिता वक्त दे दे न दे च सो के मत सो के जकम फॉरम के तकम फॉरम के दादी फॉरम वक्त न दे दा वक्त दे खावे दाए
دا خودی خو بچه دزی واضی دی خو پتہ نہیں باہر دایونه بھئی زما خود مور پلار زما د ورور کشر ورور مشر ورور قبرونه دلته ما نه یو ځل زما لور چې هغه یو کې کورونه دي ما ته جواب بابا ته څه کوې ورنه واس نو ما هغه ته دغه وی چې بچه تا ته پته نشته زما مور پلار دلته ښخ دي زما لور هم دلته ښخ دي زما خویندې دلته ښخ دي هغې چاته پرېږدو د هغې قبرونه چاته پرېږدو نو ما ورته په خندا کې وي چې بچه زما په اخپو کې زنجیرونه دي وی چا اچولي دي ما زما مور پلار هغې اچولي زمونږ نه شي پرېږدی زه مشر یم نو دی را ډېره ضروري ده چې مونږ په دې سوچ قانون نشته هغه څومره چې یو ټول کوټ والا پوهېږي چې قانون شته که نشته دومره عام کس نه پوهېږي زه ځم ما ته وایي 3 میاشتې تاریخ راکړه بل ځای هغه ته وایي چې یو هفتې پس تاریخ راکړه وایي ډېر راکړي یو کیس میاشتو کې فیصله شي یو کیس کالونو کې نه فیصله کېږي دی وایي چې قانون د نوم هېڅ شی پاتې نه دی قانون څه وي ما نه مخکې یو مقرر چې ډېر فاضل و هغه د حضرت علی ذکر وکړو زه به تاسو ته 2 خبرې وکړم اسلام کې که تاسو ګورئ نو موږ حضرت عمر د عدل په نوم یادوو عدل فاروقي حضرت عمر د عدل یو مثال تاسو ته پیش شو هغه د خطبې کې و چې کله هغې نه یو عام کس یو بدو تپوس وکړو هغې زوی ته جواب ورکړ دې کې یو ماشي سم وه ماشي دا وه چې هغه شپې به ګرځېده معلومات به یې کول هغه ماشي کې یو ځل چېرته یو کور نه تېرېده بچو د جر اواز راته دې اواز وکړو نو یو بوډۍ ښځه راغله هغوی دا ماشومان ولې ژاړي هغوی چې وږي دي وایي چې وټی هغوی چې موږ سره څه دي چې دې ته څه ورکړم ما هسې اوبه باندې کړي دي نو هغې وایي چې خلیفه هغه وایي چې خلیفه دا څه پته ده خلیفه زموږ څه خیال ساتي حضرت عمر را او بیت المال کولاو کړو چابیان یې راوغوښتلې او یو ورور چې دی بوجۍ واقع څنګه و په سر باندې اوچت کړو د هغه ښځې کور ته راغی اواز وکړو ښځه وایي چې دا ورور دی دې ته پوښ هغه ته دعاګانې ورکوي هغه وایي چې الله دې وکړي چې زموږ خلیفه خبر شي حضرت فاروق صاحب په جواب شو چې زه خلیفه یم دا ادب انصاف دویم مثال چې کوم باندې یهودیان او عیسایان مسلمانان شو چې کله ایجپت چې کوم ته موږ مصر و دا حضرت عمر په ټایم کې فتح شو فتح کېدو نه پس رمباني زه حضرت عمر قاهره ته مصر ته په اوښ باندې و او غلام به مخکې هغه نکیر نیو په لاره کې چې کله یو فاصله به تېره شو حضرت عمر به نکیر ونیو غلام به پاس وخته قدرتي چې کله هغه ځای راغی نو حضرت عمر نمبر مخکې نکیر نیو او هغه غلام پاس حضرت عمر ته هغې ته وایي چې ته کښېنه خپل پاسه راشه اکوس چې هلته ورسېدل نو هغه پادریان او هغه یهودیانو مشرانو منډه کړه هغه پاس ته هغه پاس اشاره وکړه چې دا دی مخکې هغې حیران شو چې هغې حضرت عمر نه تپوس وکړو چې دا ستا غلام پاس کښېنولی دی ورته هغه وایي چې او الله په نظر کې دا او زه برابر یو دا ایکولیټي وه هغې کې بې شماره څه دي هغه مسلمانان شو دا د هغه وزټ کې دا یو دویمه تاریخي واقع شوه چې هغه وخت کې دا دریای نیل چې دی دې کې طغیاني به راتله او هغې به یو پیغله جینۍ به هغې کې ته وغورځوله او اوبه به واپس شو طغیاني شروع شوه
پادریان حضرت عمر ته راغلل چې اجازت راکړئ اوبه راځي ښه دي چې موږ یو پیغله جینۍ وغورځوو هغه پیغله جینۍ غواړي هغې ورته عربۍ کې دوه درې ټکي ولیکل ورته یې ځئ دا اوبو ته وغورځوئ چې اوبو ته وغورځوو اوبه واپس شو هغې ته تپوس هغه وایي چې ما خو صرف دا لیکلو چې د نیل اوبو کې الله په حکم باندې روان یې نو واپس شه او که خپل حکم باندې نو بیا څه کوې وکړه واپس شو هغه لپاره هغه تقوا هم پکار ده هغه کې الله سره هغه تعلق هم پکار دی نن قانون آئین نشته مهنګایي دا اوس تاسو مخکې خبره شوه خلک بچي خرڅوي پټرول نن 330 شو پټرول چې ګران شي نو هغه سره سبزي هم ګرانېږي هغه سره کمانډیټیز هم ګرانېږي هغه سره کرایهګانې هم سیوا کېږي چې د هر څه کېږي نن حکمرانان وایي چې مهنګایي نشته که څوک ورته وایي چې خلک پاکستان پرېږدي وایي چې پرېږدي دي نو دا یو بدبختي ده او تباهي ده دی چې انصاف مختلف معیار دی په یو کیس کې زه به تاسو ته نور نه یو کیس به یاد کوم چې دوی ملزمان دي یو بی بی اے کړی دی دوه جیل کې دي عمران خان او شاه محمود قریشي جیل کې دي او یو بی بی اے کړی دی اسد عمر پرون پیش شو چې چا بی بی اے و هغه بی بی اے کنفرم شو ځکه آزاد شو او چا بیل افټر ارسټ و هغه نامنظور شو دا د انصاف معیار دی اپریل 2022 کې چې کله نو کانفیډنس شو پټرول 150 شو دا 150 چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی هغه وخت نه واخله 150 ته راغلو موجوده حکمرانانو یو نیم کال کې هغه نه ډبل نم سوا ڈبل با 300 کېده 150 هغې 300 ورسره نور هم چکاو لګوله چې دی 330 دې کې دا ساه شته دې کې دا وینه شته دا خبره حد نه ووتله دې مبارکي ورکوم تاسو ته چې شکر دی نن موږ یو ځای شو او شاه فیصل ډیکلیریشن ډرافټ کړی و پیش کړی هغه کې دوه ایډیشن چې کوم شاید پاتې شو یو دا دی چې آسما جیلانی کیس چې تاسو بیا آسما جهانګیر په نوم پیژنئ د هغه واده نه مخکې نوم آسما جیلانی و هغه ملک غلام جیلانی وویل او شیخ مجیب به د هغې کور کې پاتې کېده د هغه پلار ډېر لوی ذمېدار و د هغه سره دوه بچیانې وې آسما جیلانی او حنا جیلانی هغه کیس کې سپریم کورټ فیصله وکړه چې فوجداري عدالت صرف هغه صورت کې سیویلین باندې مقدمه چلولی شي چې هغه علاقه فوج پته کړې وي فوج خپل مفتوح علاقې کې ټرای کولی شي پاکستان د فوج پته کړی نه دی دا فوج 11 اگست 1947 باندې د تاج برطانیه فوج او 14 اگست باندې یو تاریخي حادثه سره د پاکستان فوج دا هغه د ملک آزادۍ کې د فوج څخه کردار نشته نو فوج نیم خواصم ورکړ خو دا نیم فتح کړی نه دی د لپاره دا ډیکلیریشن چې فوجي عدالت سیویلین باندې مقدمه نشي چلولی الله پاک دې تاسو ته کامیابي ورکړي ژوند محدود دی ما ته هم پته نشته خو څه پوهې چې ژوندی یم تاسو قدم په قدم به یم